बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलास्र इन्नल इंसान लफ़ी हुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। د باجوړ او د مردان او د باډوان او د راولپنډي او د رشکې چې کوم میلمانه دلته راغلي د یونین د هغې ته هرکلی په خیر علي او سلام علیکم. دا یونین چې کوم دی د دې صدر حاجي مجیب الرحمن دی او حاجي مجیب الرحمن به په دې باندې تاسو ته خبرې وکړي. الرحمن الرحیم. مونږ نن دا جرګه راټوله کړه، غونډه مو کړه. مونږ به انشاءالله د دې نه چې دین په دې غونډه کې دا اتفاق وشو چې دا د سوات میله شوه، د سواړی میله شوه. مونږ به ځان له په خپله دې میلې غم کوو، په خپله خوښه مونږ ځان له ځای سي کوو، اول ته به ځان له میله الو او غونډ د دې خبرې غونډه اتفاق دی تاسو تاسو به انشاءالله مونږ سره غونډ په اتفاق ولاړې. ټیک شو؟ سلام. ستاسو په دې خبره ټولو اتفاق دی؟ دا حاجي مجیب الرحمن ستاسو ټولو صدر دی؟ تاسو ټولو دله اختیار ورکړی دی؟ د دې نه پس چې کوم دی نو زمونږ جناب محمد فیاض خان صاحب صوبایي صدر جمعیت علماء پاکستان ته درخواست کوم چې هغه راشي او په دې باندې خپل خیالات اظهار وکړي. احمده ونصلي علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول زستاسو ټولو ته دلته پر تک باندې په خیر علي ویم. مجیب الرحمن صاحب موږ د دعوت را کړو چونکه کله دا تنظیم جوړېده نو په درګه کې په لومبي سٹارټ کې په دې کې موږ یو پروګرام کړو، په هغې کې موږ تقاریر کړو، ما هم کړي او زما ورور ملک مجیب الرحمن هم کړي، کوم چې د قومي وطن پارټۍ ضلع مردان چیرمین دی او د امن جرګې صوبې او د ضلع مردان جنرال سیکرټري دی. موږ د مرکزی تنظیم تاجران ضلع مردان چې زه سینیر نائب صدر یم او د مردان چیمبر آف کامرس هم سینیر نائب صدر یم، د هغې په حیثیت کې هم دا دعوت دوی موږ له راکړی. په هغه میټینګ کې دا تنظیم جوړ شوی او موږ دا فیصله کړې وه چې ستاسو د ټولو چې کم ځای کې ستاسو مفادات وي د هغې لپاره به تاسو ټول یو ځای کېږئ او مجیب صاحب چې کوم دی دی به ستاسو نړوان دي او موږ ته چې دې څه وایي زموږ رور دی، موږ سره هم په تنظیمونو کې دی، موږ به د ده په شا باندې سیاسي او مذهبي جماعتونه چې کوم دي هغه به د دې په شا باندې ولاړي. بیا ستاسو د هغې اتفاق برکت کو چې تاسو سره کله په درګۍ میله کې بدماشۍ شروع شوې همدغه شان نن چې تاسو راغونډ شوی او تاسو ته کومې مسلې دي نو هغه میله د هغه ځای نه موږ اوچته کړه، هغه موږ شیرګل ته یوړه. یاد دي درته؟ دا صرف ستاسو په یووالي او ستاسو د اتفاق او په هغې باندې وه موږ د سره په روډ باندې ولاړو. اوس بیا حکومت ته موږ دا خواست کوو چې دا کم ټیکهداران دي کم چې بدماشۍ کوي او کم چې بیپاري ته وي دلته مه راځه، ولې دا ستا د پلار ټیکه ده، دا ځای ستا د پلار دی، دا صوبه ستا د پلار ده چې ته یو بیپاري ته وایې چې ته به دلته نه راځې او ته به دلته سودا نه کوې. لومبۍ خو موږ دغه ټیموس ته دا خواست کوو چې دې بدماشانو نه دا ټیکې لرکې، دا چې د شریفانانو خلکو ته ورکړئ چې هغه د خلکو عزت کوي. هلته څوک راځي چې هغه سره په تمیز خبره کوي او تاسو چې تاسو تاجر برادري او تاسو ټیکس ورکوئ حکومت ته د یو چیري په سر باندې تاسو نه په سوونو مخکې خو بیا د نه په زرګونو اخیستې، بیا چې ستاسو یونین جوړ شو نو 1.5 ته خبر راله هغه هم د نوز بیا نه دي بیا د نه په زرګونو کې اخلي نو دا تاسو ټیکس ورکوئ حکومت ته. د دې نه علاوه ستاسو ګاډي هم ټیکسونه ورکوي په ټول موټروی باندې دی، په ټول پلازو باندې دی. نو دا د ملا د هډوکي حیثیت دی د تاجر په دې ملک کې به تاجر ته عزت ورکوي نو بیا به دا ملک په مخ کې ځي. چې د تاجر په کې بېعزتي کېږي نو هغه ملک چېرې په مخ کې وړاندې نشي تللی. زمونږ د ټولې صوبې چې زمونږ د تنظیم تاجران کوم تنظیم دی هغه به هم ستاسو په شا باندې ولاړي. کم ځای کې چې تاسو میلې اخیستل غواړئ ګوره دې کې اخیستلو والم دي او خرڅولو والم دي. کم خلک چې چیري راوړي هغه هم په دې کې ناست دي، کم خلک چې اخلي هغه هم په دې کې ناست دي. نو تاسو ته خو بیا یو پلیټفارم پکار دی، یو ځای پکار دی چې هلته تاسو ټول راغونډېږئ. تاسو خو د دغه خلکو محتاج نه یې، دغه خلک خو ستاسو محتاج دي. خو چې تاسو خپلو کې یو یونټ وکړئ دی به پتا څنګه بدماشي کوي، دی به ستا نه څنګه په زرګونو روپۍ دي. کم چې سرکاري ریټ دی تاسو به سرکاري ریټ ورکوئ، هلته به تاسو د باقاعده ټیمې سرکاري ریټ لګئ. کني زه به سیکرټري بلدیات سره خبر وکړم هغه له به لاړ شو، ستاسو یو وفد به بوځو چې په کم ځای کې میلې دي چې هلته کې به باقاعده لګېدلي چې دا ریټ دی د دې د څاروي کم چې سرکاري ریټ دی. دې نه علاوه چې کم ځایونو کې تاسو کار کول غواړئ کم تحصیلونه دي نو انشاءالله ولعزیز مجیب صاحب به وایي او موږ به ځو هلته کې به تاسو له د میلو چې کوم سرکاري طریقه کار دی
او ټینډر دی د هغې کې درخواست دی په هغه طریقه باندې به انشاءالله بولی شي هغه به تاسو ته به انشاءالله هغه ملو شي بیا پکې ستاسو خپل اختیار دي ستاسو بېعزتۍ به څوک نه کوي نو انشاءالله العزیز دغه خبرې دي تاسو ټول چې کوم د صدر منتخب کړي مجیب په ده باندې اعتماد وکړئ او دله بیا اختیار ورکړئ چې دې خبرې کوي که په یو ځای کې ستاسو عزت راځي او یو سړي غلطي کړي هغه بیا معافي غواړي یا راځي نو دغه هم یو اپشن دی دغه مشر سره پکار وي او که نه وي متبادل ځای دی نو هغه بیا تاسو مشر له اختیار ورکړئ هغه سره دوه درې کسان څوک ملګري کوي او موږ ته خو چې څه ټایم وي کم دی کې وي چې د څه ضرورت وي انشاءالله العزیز د ده په شا به موږ ولاړو هیسی بم راځي ډي سي بم راځي پولیس انتظامیه بم دلته راځي ستاسو تپوس بم کیږي ستاسو اف آی آر بم کیږي په کم ځای کې چې په ملګري تماشې خیر دلته اوس خبرو شوې او یا هغه سره زیاتې کړې ظلم کړی په کار دي چې تاسو هلته په هغې باندې اف آی آر وکړئ که اف آی آر کې درته څه مسلې څوک درله نه کوي چې ډي پي او صاحب ته لمونږ وینا وکړو هلته کې یو باقاعده ستاسو خبره به موري که ټیکهدار دی او کار څوک دی یو قسم د قانون نه ماورا نه دی د قانون نه بالاتر څوک په دې ملک نشته دی ملک چوسې بیا به د ملک قانون منې نو انشاءالله العزیز مجیب زموږ ورور دی چې څه وي نو موږ به انشاءالله د سره ولاړ یو او ستاسو مسلې چې کومې دي دا به په ضلع کې هم حل کوو که ضلع کې ني صوبه کې به حل کوو که صوبه کې ني په مرکز کې زموږ حکومت دی زموږ مشر پکې هم وفاقي وزیر دی انشاءالله العزیز زه به هلته یم چې څه مسلې مجیب صاحب دې ما ته ویلي شي انشاءالله وزیر اعظم هاوس کې زموږ افیس دی موږ به هلته ناست یو چې څه مسلې مجیب صاحب رابطه کولی شي او د غریبانو عوامو سره به انشاءالله موږ په هر ځای کې ولاړ شو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ملک مجیب الرحمن صاحب ته خواست دی چې هغه یو څو خبرې وکړي قومي وطن پارټۍ ضلع مردان صدر مهرباني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د خوږ ارور د مشر زمونږ میلمه جناب حاجی پیاز خان صاحب او د حاجی مجیب الرحمن صاحب او د هغې د ملګرو شکریه ادا کوو چې هغې نن موږ ته بلنه راکړه په دې اهم موقع باندې او بیا د حاجی مجیب الرحمن صاحب او د هغې د ملګرو د غونډ تنظیم د ملګرو شکریه ادا کوو حقیقت دا چې نن ستاسو ما دا میټینګ ولیده دا غونډه مو لیده نو ډېر د خوشحالۍ مقام دی او ستاسو د اتفاق باندې د اتحاد باندې د یووالي باندې تاسو ته مبارکباد پیش کوو چونکه حاجی پیاز خان صاحب د هغوی شخصیت داسې دی کو سیاست لحاظ باندې وګورئ نو شکر دی موږ پرې فخر کوو د دې صوبې د یو پارټۍ مشر دی کو د مرکزي حکومت خبرو کو نو د هغې کې وزیر اعظم هاوس کې چې ناست دی خو زما استاد لپاره ناست دی زمونږ څه کشالي وي مشکلات وي د هغې حل کولو نو دا هم ستاسو یو طاقت شو کو د نن ناس یو مونږه د تاجر برادري نمایندګي کوو نو د مردان د چیمبر دوی مشري کوي او تاسو تلی شئ خپل وسایل مسایل هلته د هغې باندې بحث کولی شئ بیا که وګورو ستاسو دا تګودو څنګه چې حاجي پیاز خان صاحب دی ووی په دې درګۍ کې چې کله ستاسو غونډه وه نو موږ هغې کې ناست وو او موږ ستاسو ستاینې دپاره د ملاتړ دپاره موږ موجود وو خو چې کله لومبی شرط پکې دا چې کله ستاسو اتفاق راغی په هغې خبره باندې او تاسو راغونډ شوئ چې مونږه لپکار دا دی چې زمونږ یو موټی شوه یو آواز شوه او زمونږ اتفاق برابر شي نو هغه ورځ تاسو لومبی ورځ وه او د کامیابۍ ورځ هم وه په هغه ورځ باندې مونږ ولیدله چې په انتظامیه باندې ستاسو څونه یو پریشر پرېوت په هغه ورځ مونږ ولیدل چې کوم ټیکهداران صاحبان دي په هغې باندې ستاسو څونه پریشر پرېوت اوس کو تاسو ځان له وی نو ټیکهدار به تاسو د خپلو مقاصدو دپاره استعمالوي څنګه چې زمونږ د ورور سره دا یو واقعه شوې ده خو زما په خیال دغه ملګري دوکه شوي دي په تاسو د دې خو دا غرض و چې دا یو بنده دی یو زه خو که زما اوسه څه شر راغی او ما یا تماشې په زور باندې نو زما په خیال چې هغه به نن ستومانه یا د دې نن میټینګ احوال چې هغوی ته کله ورسي هغه ټیکهدارانو ته ورسي د انتظامیې هغه وګړو ته ورسي د دې ملګرو هغه کس ته ورسي نو انشاءالله تعالی چې دې نه به مخکې هم جرګې کړي وي خو نن به تاسو باندې ذاتي په بیل ملګري باندې هم جرګه کوي
ستاسو په دې صدر به هم جرګه کوي. بیا یو طرف ته اشاره کومه دا مسائل راځي، دا په سیاست کې هم راځي، دا به تاجرانو لم راځي، دا زمونږ کلي ګاونډ کې هم راځي. خو هغه مالا هغه کلی د ټولو نه زیات با عزته وي د چا چې کمیټي وي، د چا چې یو جماعت وي، د چا چې په هغې کې یو اتحاد وي، اتفاق وي. دا نه چې زه راغلی یم به زه ستا نه ښه پوهېږم، کیدای شي زه به ښه پوهېږم، خو چې کوم ملګري ما مشر که نو هغه عزت کول، د هغه خبرې ته خبره ویلو، هغې کې چې کوم عزت دی هغه زما په ذاتي عزت کې نه دی. نو دا تاسو چې کوم مشر ټاکلی دی اوس هغه ماشاءالله د هغه تعلق کو وګورو، د هغه خاندان کو وګورو، د هغه رشتې کو وګورو، او د هغه په شان چې کوم شاته مضبوط خلک ولاړ دی کو هغې ته وګورو. نو زه وایم چې دغه ټیکهداران صاحبان د ورځې 3 جرګې ولې په تاسو نه کوي؟ دغه انتظامیه تاسو ته په سوال ولې نه راځي چې راځئ دا ریټ ستاسو دا تنظیم والا دی مقرر کی؟ دغه خلک تاسو ته په سوال ولې نه راځي د پنجاب هغه چې مونږ د دې ځای نه راځو او خریدارۍ کوو؟ نو نن تاسو هغه قدم اوچت کو. ما د دې یو څو تنظیمونو د لوکل تنظیمونو دا نومونه افتاب اوان صاحب وویه، باجوړ دی، مردان دی، راولپنډي ده، رشکې ده، بل ځای دی، پیښور دی. نو تاسو خو هغه بنیادي کوم ځایونو ملګري چې مشران یې نو هغه تاسو ناست یې، هغه کوم طاقتور خلک چې هغه خو تاسو ناست یې. او ستاسو نن دا اتفاق خو یو شرط په بکی که مجیب الرحمن صاحب یا زمونږ حاجی پیاز خان صاحب تاسو له دا ډاډګیرنه نن درکوي چې انتظامی سره څونه مسایل دي هغه ماته پرېږدی، اولس سره چې څونه مسایل دي، پولیس سره چې څونه مسایل دي، بدماش سره چې څونه مسایل دي، ټیکهدار سره چې څونه مسلې دي، هغه تاسو ماته پرېږدی، په هغې زه پوهېږم. او که د تنظیم د چلولو طریقې کاري نو هغه ستاسو د حاجي مجیب الرحمن صاحب مسله ده. اوس کو تاسو د خپل صدر محترم پسې ودرېدی نو تاسو خو دلته یادوئ چې په لاهور کې به هم دله سبا منډې اخیستي، تاسو خو لا دلته یادوئ چې تاسو په پنډۍ کې یو مضبوط قوت یې. او زه دونه پوهېږم چې مجیب الرحمن صاحب ما په مختلف موقعو باندې لیدلی، زما هم دوست دی، خپل ځان له تاوان ورکوي، خو د ملګري په عزت باندې د هغه په بېعزتۍ باندې خفه کېږي، خپل د جیب نه تاوان کوي. وختي ما واورېده 2-3 خبرې چې تاسو باندې زه هیڅ قسمه بوج نه راولم د پیسو، د منډې د تړلې، د دفترو د چکرو، او دا تاوان زه کومه. نو خو دا ستاسو د عزت دپاره کوي، ستاسو د محبت، ستاسو د یووالي، ستاسو د برکت دپاره، تجارت دپاره کوي چې تاسو یو ځای ته ځئ چې په اوچت دنګه غړی ناست یې ولاړ یې. او دا کومه خبره چې حاجي پیاز خان صاحب وکړه نو زه به هم ورته درخواست کوم چونکې دی د تاجرانو سربراه دي، نمایندګي کوي، په لاهور هم کوي، په کراچۍ هم کوي، په اسلام آباد چیمبرو کې هم کوي. نو کومه خبره چې تاسو اشارتن وکړه چې په هره میله کې پکار دا دي چې تاسو جي دې کې لږه مهرباني وکړئ او ښکاره یو غټ بورډ دي تاویزان کې چې د دې دا ریټونه دي، دا ټیکسز دي، د هغې نه چې 1 روپۍ د دې ملګرو نه نو د دې به تجارت دا تاسو چې کوم ټیکسونو طرف ته هغوی اشاره وکړه، تاسو ډېر مهذبه قوم یې، خلک یې په دې مملکت کې، تاسو د ملک له ټیکسونه ورکوئ، د هغې ټیکسونو په بدل کې پکار دا دي چې دا مملکت، دا سیاست، دا ریاست تاسو له هغه عزت درکړي. نو زما خو دونه پوهه به نه وي، خو دا اینمه چې انشاءالله تعالی د را روان میاشتو کې زه د دې ځای د تجارت دا مخه دا شکل بدلینم، او انشاءالله هغې کې تاسو او ستاسو دا مشر محترم مجیب الرحمن صاحب دا ټول ماته باعزته ښکارې. خو شرط به پکې دی چې په یو صورت کې تاسو کې څوک بګاړ را نه ولي، چې په یو صورت کې تاسو کې څوک نفاق را نه ولي، او صرف دا یو خبره هر ملګری کوي چې چالم کور ته جرګه لاړه چې زما مشر شته او زما مشر چې ما ته څه ووایي زه به هغه کوم. نو داسې یو مشورتن خبره کومه چې د باجوړ نه یو حاجي مجیب الرحمن صاحب او پیاز خان لجي صاحب ته یو مشوره ده، د باجوړ د تنظیم نه یو کس ذمہ دار والی
چې هغه به د هغې خبرو د مجیب الرحمان حاجي صاحب سره داسې بل ځای نه نو ستاسو دا کمیټي دا ډیره مضبوطه کمیټي ده انشاءالله بیا درته یو وارې بیا مبارکي پیش کوو د خپلو وروڼو ډېر شکر ګزار یم چې په دې موقع موږ له هم د خبرو اجازت راکړه ډېره مهرباني والسلام الله اتفاق اتحاد نصیب کړي آمین. رسول الله شفاعت هم نصیب کړي آمین. خدای پاک مجیب له توفیق ورکړي چې تاسو د ټولو خدمت وکړي آمین. کم ځای کې چې تاسو ته سم مسایل دي الله پاک هغه حل کړي آمین. او خدای پاک دې په تاسو نورو مسانې پیدا کړي ډېرو ملګرو پکې تعاونونه کړي خدای پاک دې ورسره د غیبونو امداد وکړي الله پاک دې د رسول الله سلام شفاعت زمونږ د ټولو نصیب کړي آمین. او چې کله زمونږ څرګندن راشي د دنیا نه د ټول ټیم راشي الله پاک دې زمونږ په ژبه دا کلمه جاری او ساری وساتي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم